اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. باب اصلاح ذات البين. دا باب دی د دې باب نوم دی چې په خپل منځ کې د تعلقات او درستګي او په خپل منځ کې ښه تعلق ساتل او د اختلافاتونه د بغض حسدنا او د بدنتۍ نه ځان ساتل. د دې په باره کې دا امام بخاری رحمت الله علیه دوا حدیث مبارکه ذکر کوي. لومړنی حدیث د حضرت ابو الدرداء رضی الله عنه نه روایت دی عن النبي صلی الله علیه و آله وسلم. د دوه جهانو سردار محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم نه روایت کوي قال چې محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم او فرمایل الا انبئکم بدرجه زتاسو ته خبر درکم په داسې درجې سره په داسې مرتبه سره افضل من الصلاة والصيام والصدقه چې هغه مرتبه افضل ده د مزنا د روزونه او د صدقینه. هغه درجه هغه مقام او هغه ثواب چې هغه د مز او د روزو او د صدقینه افضل له هغه د تونه خایم. نو قالوا بلا صحابه وعرض کو چې ولې نجي. نو قال محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد او فرمایلو صلاح ذات البین په خپل منځ کې ښه تعلق ساتل او په خپل منځ کې په اخلاص سره په محبت سره او په ورورولۍ سره ژوند تیرول. چې مسلمانان په خپل منځ کې په اتفاق سره وي بغض حسد کینې نه بدنیتۍ نه ځان ساتي. دا صفا نیت او صفا زړه دا یو داسې عمل دی چې دا د مونځ نه د روژو نه د صدقې نه افضل دی. وفساد ذات البین هي الحالقه او په خپل منځ کې د تعلقاتو خرابي چې انسان په خپل منځ کې تعلقات د بندګانو انسانانو په خپل منځ کې خرابي، یو بل سره خبرې نه کوي، یو بل سره بدنیتي ساتي، یو بل سره حسد ساتي. هي الحالقه نو دا خرونکی دی. څنګه چې پاکي د انسان سر خري او په سر باندې ویښته پاتې نشي نو دغه رنګي بدنیتي او دشمني بغض حسد دا د انسان نیکی او د ثواب کارونه هغه چې کوم دی نو ختموي. دویم حدیث مبارک عن ابن عباس رضی الله عنه فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم قال هذا تحریج من الله. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ دا آیت مبارک تلاوت کو چې اللہ تعالی فرمائی فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم د سورة الانفال آیت مبارک ته چې الله فرمائی چې تاسو د الله نه یریږئ په خپل منځ کې تعلقات درست ساتئ. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی چې دا تاکید دی د الله تعالی د طرفه په مؤمنانو باندې ان یتقوا الله وان یصلحوا ذات بینهم چې دا مؤمنان دي د الله تعالی یره په زړه کې ساتي او په خپل منځ کې تعلقات ښه ساتي او په خپل منځ کې اختلافات وغیره هغه نه راولي. بل باب دی اذا کذبت لرجل هو لك مصدق چې یو سړي پتا باندې اعتماد او تور تاریختونی ښکاری او پتا باندې د سابق او د ریختونی هغه ګمان ساتي او ته د هغه د حسن ظن او د ښه ګمان نه غلط فایده اخلي او ته ورته دروغ وایي دوکه ورسره کوي. نو د دې په باره کې دا باب امام بخاری رحمت الله علیه منعقد کړی دی او په دې باب کې یو حدیث هغه راوړی دی. سفیان ابن اسید الحضرمی حدثه انه سمع النبي صلی الله علیه و آله وسلم. سفیان ابن اسید الحضرمی هغه بیان کړی دی چې د محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم نو اوریدل یقول چې محبوب او فرمایل یا محبوب فرمایل چې کبورت خیانتن
لوی خیانت هغه داده ان تحدث اخاک حدیثا چې تخبر رور ته داسې خبره بیانې هو لک مصدق چې هغه پتا باندې د رښتونی هغه باور دی هغه تاریختونی غني وانت له کاذب او ته دروغ وي د هغه د حسن ظن او ښه ګمان نه غلطه فی داخل او دروغ ورته دوکه ور سره کې دا په خیانتونو کې لوی خیانت دی. بل باب دی اخیری باب دنن سبق باب الطعن فی الانساب اخیری باب دی یو حدیث مبارک مختصر پکې هغه ذکر دی چې په نسبونو کې یو بل ته طعن او پیغور ورکول چې دا فلانی نسب او زده فلانی نسب ان اکرمکم عند الله اتقاکم د الله په نسبت هغه انسان زیات معزز دی چې کوم زیات پرهیزګار دی. کو انسان د اوچت خاندانی و چې دی پرهیزګار نه دی بد کردار دی ګناهګار دی او یا فاسق دی یا نعوذ بالله العیاذ بالله بی ایمان دی ایمان پکې نشته نو دغه انسان هیڅ حیثیت نشته. که سړی د ښکته خاندانی لیکن دی تقوادار دی پرهیزګار دی مزګزار دی اخلاقی خدي نو د هغه اوچت خاندان له ډیر خدي. حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت ذکر کوي عن النبي صلی الله علیه و آله وسلم قال محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم او فرمایل شعبتان لا تتركهما امتی دو کارونه داسې دي چې زما امت هغه به دا نه پریږدي او دا دواړه د ډیر ګناه ولا کارونه دي. النیاحة یو نیاحت ته په مړو باندې سان دی وهل داسې جړه چې په هغې کې خلک سان دی وي او په هغې کې چې کوم دی نو خبرې کوي شعرونه پکې وایي او څنګه چې د بعضو ښځو هغه کار وي او مړي باندې سان دی وي چې او داسې چل دی او هغسې چل دی دې ته نیاحت وي او دا کبیره ګناه ده سخته ګناه ده. حدیث مبارک کې راځي چې کومې نایحاتې ښځې دي نوحه کوونکې ښځې دي په دای باندې به الله تعالی د جنت بوی مونه لګوي. نو ټیک د جړه شته خو اواز سره نه چغې سورې به هم نه وي او نیاحت سان دی چې دی هغه به هم نه وي او چې د انسان زړه درد کوي او جاړي په خپل غم باندې په خپل مړي باندې په خپل قریبي رشته دار باندې نو د دې ګناه نشته. والطعن فی الانساب او دیم کار چې زما امت به نه پرېږدي او د لوی ګناه والا کار نو هغه په نسب کې پیغور ورکول دي. د چا نسب ته چاته د وجه د نسب نسبک کتل چې سړی نسب چې کوم دی نو هغه ښکته د هغې وجه نه ورته سپک ګوري. د الله تعالی په نسبت باندې د انسابو د نسبونو هیڅ حیثیت نشته او فرمایي چې ان آیت مبارک دی چې وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا تاسو کې الله تعالی خاندانونه او قبیلې ګرځولي د پاره چې تاسو د یو بل تعارف او پہچان کوئ او د قبیلو د خاندانونو د اختلاف څه حیثیت نشته. ان اکرمکم عند الله اتقاکم د الله تعالی په نسبت هغه انسان عزتمن دی چې کوم ټولو کې زیات پرهیزګار دی. الله تعالی دې موږ تاسو ته تقوا او پرهیزګاري نصیب کړي او د خپل اخلاق د صحابه او د نبی علیه السلام دی الله تعالی مونږ تاسو ته نصیب کړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد. الله تبارک وتعالى زموږ ټول ګناهونه معاف کړي. نبی علیه السلام ټول امتیانو ګناهونه معاف کړي. ټول پریشان حال پریشانۍ ختم کړي. بیماران ټول ته شفای کامله نصیب کړي. په دعا جهنم خپل عذابونه وساتي. مشران کشران مسمرفت ټول بخښنه وفرمایي. مدارس مساجد مراکز خانقاهونو حفاظت وفرمایي. ضرورت خپل خزانونه پوره کړي. مجاهدین و مبلغین و د دین خادمین مدد نصرت فرمایي. حجونو د امر سعادتونو بار بار نصیب په ایمان مخاتمه نصیب کړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا